نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم و عزتمند مونږ او تاسو الحمدلله ثم الحمدلله د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک امتیان یو. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک اخیری نبی دی او د اخیری نبی په امت کې مونږ او تاسو راغلی یو. الحمدلله بختور خلق دادي چې کوم په دنیا کې موجود دي او مسلمانان دي، دا بهترین خلق دي ځکه چې دا د حضور علیه السلام مبارک په امت کې راغلي دي. حضور علیه السلام مبارک امتیانو هغه بهتر خلق دي، هغه ته غوره خلق ویل شوی دی. قرآن عظیم شان په دې باندې گواه دی. یاد ساتئ عزتمندو، مونږ او تاسو له هم پکار ده چې مونږ او تاسو دومره غوره شولو، دومره بهتر شولو د چا د وجې نه؟ د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د لوی هستۍ د وجې نه مونږ او تاسو الله جل جلاله غوره کړي یو. نو بیا مونږ او تاسو له کم از کم د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک شجره نسب چې کوم دی هغه یادول پکار دي. تاسو دا ویډیو د سایډ کې وګورئ، دا وورئ د حضور علیه السلام مبارک تمامه شجره دا دې کس بیان کړې ده چې زما ورته هم عقل حیران شولو، ځکه چې د حضور علیه السلام مبارک شجره ټوله بیان کړې ده تر آدم علیه السلام مبارک پورې ټوله شجره دې کس بیان کړې ده. اگر چې ګیره نشته ده خو لیکن الحمدلله د دوی په دې ایمان کې دومره تقویت ده چې د حضور علیه السلام مبارک هغه ټوله شجره هم یاده کړې. تاسو دا ویډیو وګورئ. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک شجر نسب چې په 10,000 کالو باندې محیط ته د دې ملګري په فرمایش تاسو مخکې وړاندې کوم. زمون هر چاته په خپل نیکه په خپل غور نیکه په د فخر چې زه د پلانکین وسیم، خو دا کومه شجره چې درته ویم په کائنات کې د دومره بهترین انسان الله په مخ د ځمکه نه دی پیدا کړی، نو باید چې ملګري ورته احترام ولري. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلسله نسب چې په 10,000 کالو باندې محیط ته زمونږ د پیغمبر نوم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، د محمد صلی الله علیه وسلم د پلار نوم عبدالله، د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب، عبدالمطلب د پلار نوم هاشم، هاشم د پلار نوم عبدالمناف، عبدالمناف د پلار نوم قصوی، قصوی د پلار نوم کلاب، کلاب د پلار نوم مره، مره د پلار نوم کعب، کعب د پلار نوم لوی، لوی د پلار نوم غالب، غالب د پلار نوم فهر، فهر د پلار نوم مالک، مالک د پلار نوم نظر، نظر د پلار نوم کنانا، کنانا د پلار نوم خزیمه، خزیمه د پلار نوم مدرکه، مدرکه د پلار نوم الیاس، الیاس د پلار نوم مزر، مزر د پلار نوم نزار، نزار د پلار نوم معد، معد د پلار نوم عدنان، عدنان د پلار نوم عود، عود د پلار نوم حمیسه، حمیسه د پلار نوم سلامان، سلامان د پلار نوم اوس، اوس د پلار نوم بوز، بوز د پلار نوم قموال، قموال د پلار نوم ابی، ابی د پلار نوم عوام، عوام د پلار نوم ناشد، ناشد د پلار نوم خزان، خزان د پلار نوم بلداس، بلداس د پلار نوم یدلاف، یدلاف د پلار نوم طابخ، طابخ د پلار نوم جاهم، جاهم د پلار نوم ناهش، ناهش د پلار نوم ماهی، ماهی د پلار نوم عیفی، عیفی د پلار نوم ابقر، ابقر د پلار نوم عبید، عبید د پلار نوم الدعا، الدعا د پلار نوم حمدان، حمدان د پلار نوم سنبر، سنبر د پلار نوم یسربی، یسربی د پلار نوم یخزن، یخزن د پلار نوم یلحن، یلحن د پلار نوم ارعوا، ارعوا د پلار نوم عیزی، عیزی د پلار نوم زیشان، زیشان د پلار نوم ایسر، ایسر د پلار نوم اقناد، اقناد د پلار نوم ایهام، ایهام د پلار نوم مقصر، مقصر د پلار نوم ناحس، ناحس د پلار نوم زارح، زارح د پلار نوم سمی، سمی د پلار نوم مزی، مزی د پلار نوم عوض، عوض د پلار نوم اعرام، اعرام د پلار نوم کیدار، کیدار د پلار نوم اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام، ابراهیم علیه السلام د پلار نوم آزر، آزر د پلار نوم ناحور، ناحور د پلار نوم سروج، سروج د پلار نوم رو، رو د پلار نوم فایج، فایج د پلار نوم عابر، عابر د پلار نوم ارفخشاد، ارفخشاد د پلار نوم سام، سام د پلار نوم نوح علیه الصلاۃ والسلام، نوح د پلار نوم لامک، لامک د پلار نوم متوشالخ، متوشالخ د پلار نوم ادریس، ادریس د پلار نوم یارد، یارد د پلار نوم ملحلئیل، ملحلئیل د پلار نوم قینان، قینان د پلار نوم آنوش، آنوش د پلار نوم شیس، شیس د پلار نوم حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام. د ویډیو د کتلو نه بعد تاسو وکتل دغه ټوله شجره یاده کړې ده. یاد ساتئ عزتمندو، د حضور علیه السلام مبارک
دا سلسله څلورو نومونو پورې یادول دا خامخا په کار ده، دا ضرور ده. نو تاسو د دې ویډیو نه دا څلور نومونه اولني چې کوم دي دا یادول پکار دي. یعنی حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک خپل نوم محمد صلی الله علیه و آله وسلم، د دوی د والد صاحب نوم عبدالله رضی الله تعالی عنہ، د نیکه صاحب نوم عبدالمطلب رضی الله تعالی عنہ. دغه سیدا سلسله آدم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته رسیدلې ده. نو هر انسان ته پکار دی چې څلور شجره نسب د حضور علیه السلام مبارک هغه یاد کی. نو موږ او تاسو له هم پکار ده ماشاءالله د صاحب ټول نومونه هغه یاد کړي دي، شجره نسب د حضور علیه السلام مبارک ټول هغه یاد کړي ده. الله جل جلاله دی علماء ته بیا ټولو ته مسلمانانو ته په عمل کولو توفیق را نصیب کی. آمین یا رب العالمین.